السلام علیکم قدردانو اوریدونکو کتونکو. زه د دردېدلي اوازونو د وفادار د چینل له طرفه تاسو ته مخاطب یم او ستاسو ډېر احسانمن یم چې تاسو زما شعرونه او زما خبرې اورئ او ماته دا دم رالیږئ. ستاسو ډېر زیات احسانمن یم، الله م خوشحاله لره او دا څو خبرې ستاسو په مخ کې عرض کومه. یو د نوي شاعرانو ته یو څو خبرې داسې کوم چې زما وروڼه دي، د قوم سترګې دي، خو دیو دې په خپلو شعرونو کې لږ احتیاط کوي او د یو څو خبرو نه دې پرهیز کوي. نو شاعري نوره ډېره ښکلې ده چې کم د دې 2000 نه دېخوا شاعري کوي، نو دیو ته چې زه دا خواست کومه، زما وروڼه دي چې یو دې دیو د نشو صفت نه کوي په خپل اشعارو کې او یو دې د مولیانو غیبت نه کوي په خپل اشعارو کې. ځکه زړو شاعرانو ته دې وګوري، غني خان او علي حیدر جوشي، حمزه بابا، خوشحال خان خټک شو، رحمان بابا، دا ټول تیر شوي دي او د دې وروستنو شاعرانو سره د غني خان سره او د علي حیدر بابا سره او د حمزه بابا سره زما ناسته شوې ده، زما سره ملاقاتونه شوي دي. جي ما د هغو شاعري مې اورېدلې ده. اوس چې زه شاعري اورم نو د دې دوو خبرو نه دې پرهیز کوي. نوره شاعري اوسنۍ هم ډېره ښکلې شاعري ده او ډېرې احسانمن یم. او بل دا دی جي چې کم شاعران اوسني دي، نو زما نه بعضې ملګري تپوس وکړي چې یاره ستاسو کم شاعران پکې خوښ دي، نو ټول زما وروڼه دي جي. خو خصوصي سرزمین مجبور صاحب شو، عادل ملنګ شو، محمد ګل منصور صاحب شو، شاهد علي شاهد صاحب شو، دا مې ډېر زیات خوښ دي او ټول دې الله کامیاب کړي. او سایل صاحب او عباسین صاحب خو زموږ په استادانو کې دي، خدای دې ورله ژوند ورکړي. نو د خپلې شاعرۍ لږ احتیاط کوئ، داسې میسج پرېږدئ نوي کل ته چې یاره هغو پې عمل وکړي او کامیابي نصیب شي او تاسو ته هم اجر صحیح میلاو شي. او دغې ته سوچ کوئ چې ښایسته ځوانان رانه نشي خوري، د دیو غم پکار دی. ښایسته ځوانان رانه نشي خوري، د دیو غم پکار دی. د نوي کله یو کتاب او یو قلم پکار دی. او خلق په علم په تعلیم باندې سپوږمۍ ته لاړو، خلق په علم په تعلیم باندې سپوږمۍ ته لاړو، پښتونه تاله هم د عظمت په لور قدم پکار دی. او د نوي کله یو کتاب او یو قلم پکار دی. او د وفادار نځواني ځي خو غریبي تې نه ځي، د وفادار نځواني ځي خو غریبي تې نه ځي. خوږو یارانو اوس چکر پې د حرم پکار دی. او د نوي کله یو کتاب او یو قلم پکار دی. السلام علیکم.